السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک میڈیا 92 کے ساتھ۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارے علاقہ خورہ نظام پور اور اس کے مسائل کے لیے ہم بہت سارے اس سے پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ ہم ادریس خٹک MP صاحب کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ خواست کر چکے ہیں، بہت سارے منتیں جسے کہہ سکتے کر چکے ہیں کہ عوام نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پیغامات دے چکے، لیکن اس کے باوجود بھی خورہ کے عوام، نظام پور کے عوام اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے، اس سے مطمئن نہیں دیکھ رہے۔ وہ اس کے باوجود بھی مجھے اور میرے جیسے اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اور میڈیا کی ایون الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے میسنجر، واٹس ایپ اور فیس بک کے تھرو ان کو اپنے مسائل کے شکایات درج کرا رہے ہیں۔ آج میں اس جگہ پہ اپنے نظام پور کے جو PTI کے کچھ نمائندے، کچھ آزاد ایسے پولیٹیکل جو کہ والنٹیئر ٹائپ آف پولیٹیشین کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہیں، آزاد حیثیت سے پولیٹکس میں بہت سارے معاملات پہ بات کرتے رہے ہیں، ان کی موقف آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج کل جو کہ انہوں نے PTI جوائن کیے میاں فضل واحد صاحب ہے، اور منتخب کردہ ممبران سے کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور کتنے شکایات زدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ علاقے میں مسائل تو بہت زیادہ ہے، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ ایک وقت میں اس کا حل ہونا یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ ایک MPA کے لیے ایک وسیع علاقہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کے بازار ہوتا ہے، تو جہاں جہاں بھی ان لوگوں کو موقع ملتا ہے وہی بھی ان لوگ اپنا کام کراتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں علاقے کی طرف، چونکہ آپ نے علاقے کی بات کی ہے تو اس میں صرف ہم اپنی ریجن کی بات کریں گے۔ جی میاں صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اسپیسیفکلی ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں تو علاقہ چونکہ کافی زیادہ مطلب بیکورڈ ہے، اور تعلیمی لحاظ سے بھی اور شراب کی وجہ سے بھی، اور جو ہم دیکھیں اس کے روٹس جو سائڈ لنکس روٹ جو ہے اس پہ کافی حد تک کام ہو چکے ہیں، جس طرح مطلب آپ نے اپنے گاؤں میں اس طرح مطلب فنڈ واجب مقدار میں ملے پچھلی گورنمنٹ میں، تو ہم امید کرتے ہیں ان شاء اللہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، چونکہ علاقہ وسیع ہے اور بجٹ کم ہوتا ہے ہمارے لیے، تو جہاں تک پاسبل ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے تازہ کیا اسے کہ اسوخیل کا پانی، ابھی ان لوگوں کو تکلیف ہے تو اس نے کہا میاں صاحب انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہم کروا دیں۔ بجلی کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے بتایا، تو ادریس صاحب نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ یہ بھی کروائیں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا میاں صاحب سوری فار انٹرپشن، مسائل کے کیٹیگوری کے لیے ہم بعد میں آئیں گے کہ آپ کے نظر میں کون سے گاؤں میں کیا ایسے برننگ ایشو ہے، ایسے ہاٹ ایشوز ہے جس کو ہم واقعی اگنور نہیں کر سکتے، جس کو ہم واقعی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، نہ میں نہ آپ اور نہ MPA صاحب۔ تو آپ ذرا بتا دیں گے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے گاؤں میں مسائل ایسے جو آپ تک اس کی انفارمیشن، آپ تک ان کی شکایات آ چکی ہے، چونکہ آپ ایک ویلفیئر ادارہ بھی چلا رہے، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ولیج وائز آپ کے پاس کیا شکایت ہے، کون سے مسائل کے برننگ ایشوز تو بہت سارے ہیں۔ سر اس طرح بھائی بشیر بھائی، چونکہ آپ کا تعلق بھی ہمارے جس کو ہم خواہ بولتے ہیں، جی مطلب ہمارے اپنے خون کی ایک تعلق ہے ہمارا آپس میں، اور مسائل تو ایسے ہے کہ اگر ہم گننا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں فار ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک اسکول ہے، کہاں پہ اسکول ہے، اسارتان میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لیب کا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ترخیل گاؤں کو جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو بلڈنگ ہے وہ تو بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں پھر جو نظام ہوتا ہے ڈارٹس کا، جو وہ ہے ڈسک کا، ٹیچرز کا، سارے مسائل تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس کی نشاندہی کے لیے ہم نے آگے نکلنا ہے، اور یہ کون کرے گا؟ پہلے تو میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہے، جس طرح ابھی اسوخیل کا پانی کا تذکرہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بالکل اس گاؤں میں یہ مسئلہ، یہ میرے تک بھی بات پہنچی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔
मैं आता हूँ, let me finish. जी, जी. कि सुहेल का पानी अभी तक क्यों पेंडिंग है जी? जी जी, आपको कुछ इल्म है इस बारे में? मुझे इस हवाले से कुछ इल्म नहीं, आप बताना पसंद करते तो बता दीजिए. बिल्कुल, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है मैं फील्ड में हूँ. जी जी, मैं सब जगहों पे गया जी, हूँ. जी. सुहेल का पानी इसलिए नहीं हो रहा कि अगर मेरी जमीन पे ये काम होता है तो ठीक है, मुझे काबिल कबूल है. अगर आपके जमीन पे होती है तो मुझे काबिल कबूल नहीं है. तो इस सिचुएशन में हमारी मफादात को ठेस पहुंचती है. मियां साहब, मफादात को, मियां साहब, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपने अवाम के लिए. वो ये है कि फैसला तो नुमाइंदे ने करना होता है, लीडर ने करना होता है. जिसने कराना हो या करना हो वो इस चीज़ का फैसला करे कि भाई मैंने किस जगह पे करना है और किस जगह पे ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है इज्तिमाई सूरत में. बशीर भाई, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो. सर, मैंने भी कहा आप एक एजुकेटेड बंदे हो. नहीं सर, आप आपकी नवाज़ सर जी. लेकिन मैं अपनी ये तासुरात से बयान कर सकता हूँ कि अगर 10% गलती एमपीआई की हो फॉर एग्जाम्पल, जी 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 जी, तो 90% गलती हमारी खुद की है. बिल्कुल है. हम क्यों नहीं जाते डायरेक्ट उधर, एक वफद की शक्ल में क्यों नहीं जाते? जब वो लोग वोट के लिए आते हैं तो हम क्यों नहीं जाते? एग्री हूँ 100. आप तो पूछ सकते हैं सर जी, सर जी, मैंने मसला है और इस तरह अगर फिर वो रिफ्यूज करे. मियां साहब कतई कलामी की माजरत, मुझे जो लोग गए उनकी तरफ से भी शिकायत मिले कि वहां पे हमारे एक एमपीए साहब के फ्रंट मैन जिसे कहा जाता है, मैं रिपीट करता हूँ, रोहेल खटक साहब, वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं, वो इनको सुन रहे हैं. उनकी मर्जी पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये करना है ये नहीं करना है. मैंने ये भी सुना है कि वहां पे बोरिंग भी अपने यारों दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने पहचान वाले और अपने जिंदाबाद वालों को जो है ना ज्यादातर नवाजते हैं. इन्हें इंसान की और इलाके के मसाइल का वजन इदरीस खटक जिंदाबाद, रोहेल खटक जिंदाबाद के नारों से तोड़ते हैं. जिसने ज्यादा नारा लगाए, जिसने ज्यादा वाह किया है, जिसने ज्यादा आई एम सॉरी आप जैसे शख्सियत के सामने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसने ज्यादा चमचगिरी की है वो ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा करीबी है, वो ज्यादा हकदार है. क्या ऐसा नहीं है? तो उन लोगों को सुनते भी तो नहीं है एमपीए साहब, वो तो रोहेल खटक साहब सुन रहे हैं डायरेक्टली. मेरे तक जो बात आई है वो ये है. बशीर साहब, एक तो ये कि जब भी हमारे मुआशरे में कोई मशर आ जाए तो एक ही बात होती है कि उसके आगे पीछे इधर उधर के बंदे जरूर होते हैं. जी जी बिल्कुल. हो सकता है कि मतलब कुछ सूरत हाल हो, लेकिन चूंकि अगर देखा जाए तो एमपीए साहब का जिस तरह आपने तस्करा किया कि रोहेल साहब, जी जी जी, रोहेल साहब आप कह रहे हैं कि उसका फ्रंट मैन है या जो भी है. मेरा तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये अवाम कहते हैं. जो लोग वहां जाते हैं ये वो कहते हैं, ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं ये वो कहते हैं, जो अवाम फरियादी है वो कहते हैं. मैं नहीं कहता हूं, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो लाहौर में बैठा हूं, लेकिन वो लोग कहते हैं. मैं लोगों के ब्याह पे आपको बोल रहा हूँ. आपकी तवज्जो से सुन रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ. जी 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 जी, क्योंकि इधर बदकिस्मती हमारी ये है कि फॉर एग्जाम्पल एमपीए साहब मीटिंग में, जी जी, या मिसाल मेरे साथ फोन पे लगे हुए हैं, जी जी, 15-20 मिनट उसके साथ फोन पे लगा हुआ हूँ, जी जी, तो वो उसी दौरान अगर आपका फोन आ जाए, क्योंकि एक बंदा तो नहीं होता या एक फैमिली तो नहीं है, ये तो पूरा पी के बहासट उसके पास है. ठीक है. जी जी, तो अब अगर वो किसी को ये कहे कि ये टास्क आपने लेना है, आपने इन लोगों के काम कराने या कोई और काम करना है, इस तरह से, तो इसमें कोई कबात नहीं है मेरे ख्याल में. अब मियां साहब, मैं आपके इन तमाम मैं आपके मौक़िफ़ को समझ गया हूँ, अवाम भी समझ गए. मैं मानता हूँ कि इदरीस खटक साहब बहुत मसरूफ इंसान है, लेकिन जब वो वोट मांगने जाते थे तो उस वक्त यही मसरूफियत वो रद्द करते थे. दूसरे मसरूफियत उनके सेकंड प्रायोरिटी में होते थे. आज वही मसरूफियत फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और वही अवाम जिनके साथ वो वादे कर रहे थे, जिनके हुजरों पे और जिनके बैठक पे वो जाते थे, जिनके मोहल्लाज में वो जाते थे और उनको मिन्नतें करते थे कि मुझे वोट दे, मैं आपके हर मसले के लिए, छोटे से छोटे मसला, बड़े से बड़ा मसला, उसके लिए मैं हाजिर हूँ, दिन और रात हाजिर हूँ. आप रात के 2 बजे 3 बजे भी और सीने पे हाथ रख के ये वादे करते थे. अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं आपको या देहानी और इदरीस साहब को
آپ کے ساتھ مخاطب ہو کے اس وساطت میں بتانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان بڑے پوسٹ پہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے جو پرانے وعدے کر چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی منشور میں اور ادریس خٹک یا اس طرح کے دو چار اور ایم پی اے صاحبان ان کی منشور میں کیا فرق آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ بتا دیں، ذرا اپنا موقع بتا دیں۔ بشیر صاحب ایک ریکویسٹ میں کروں گا، وہ یہ کہ آپ نے اس کو بعد میں ایسے بھی ایڈٹ کرنا ہے سر، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی بولنے کا پھر موقع دیا کریں سر۔ ہم مجھ سے زیادہ بولیں۔ سر میں آپ کو عوام، اصل میں میرے عوام اتنے زیادہ ہیں، ان کے اتنے فریاد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ایک پروگرام میں زیادہ تر سمیٹ لوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا عمران خان کے اور ادریس خٹک کے دونوں کے پولیٹیکل منشور میں کیا فرق نظر نہیں آتے؟ پارٹی کا منشور، پی ٹی آئی کے پارٹی کا منشور۔ بشیر صاحب سر میں ابھی جو ہے نا وہ سائیکل پہ جا رہا ہوں۔ اچھا سر، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی اونچائی پہ جاؤں اور ان لوگوں کو ڈسکس کروں۔ اگر آپ علاقے کی بات کرتے ہو تو علاقے کی طرف میں آ سکتا ہوں، لیکن اتنی اونچائی تک میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری جو ہے نا نیچے گر سکتا۔ سر یہی تو بات ہے ہمارے عوام کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اتنے اوقات نہیں ہے۔ سر آپ کو جتنا پاور، جتنے اوقات اللہ نے دیے شاید اس کو اس سے کم دیے ہیں۔ بشیر صاحب مطلب بندہ ہے، اس کی سورسز نہیں ہے پہنچنے کی، فون کرنے کی یا مطلب ایکسس کی، تو وہ اس کا کام کیسے ہوگا؟ ابھی میں خود واقعہ سنا دیتا ہوں۔ سر جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں بندے کا بجلی کا مسئلہ ہے، اس طرح میرا تو مطلب کوئی وہ انٹریکشن نہیں ہے ڈائریکٹ اس طرح کی، مطلب اس کے ساتھ میں کوئی لنک کر جاؤں۔ جی میاں صاحب، اس کا رابطہ ہو گیا اور اس کو وہ کام اللہ نے کمپلیٹ کیا بذریعہ روحیل صاحب۔ جی میاں صاحب، ابھی اس وقت سن رہے بشیر صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں، جی میں آپ کو سن رہا ہوں میاں صاحب۔ اچھا ابھی اگر اس وقت فار ایگزامپل پی ایس ایف کا فون نیٹ جا رہا ہے یا بند ہوتا جا رہا ہے یا کسی میٹنگ میں ہوتا ہے تو خواہ ایک بندے کو، دو بندوں کو، تین بندوں کو اس کے نمبر جوڑے ہوئے ہیں کہ فلانے بندے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے کہ پی ایس ایف نے روہیل صاحب کو بتایا ہو یا اپنے کسی اور دوست کو بتایا ہو یا علاقہ پڑے میں، جس طرح ابھی وہ نظام بن گیا ہے کہ یوتھ میں سے لے لو بندے اور جو کام ہو تو اس کے ذریعے سے ہوں گے، جس طرح ہمارے ممبران صاحبان ہیں، جس طرح میں ہر ایک جگہ پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے تحصیل ناظم یوسی نظام پور کے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ کام انہی لوگوں نے لیے ہیں۔ کیوں لیے؟ کیونکہ وہ ایکٹیو ہے، اس کو احساس ہے اس باتوں کا کہ عوام کو کیا تکلیف ہے۔ میاں صاحب حمید ناظم کا کہہ رہا ہوں یہاں سے، میاں صاحب اپنے بڑوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے پشتو میں اگر پروگرام کنٹینیو کرے یہاں سے 5-10 منٹ یہ پشتو میں بتا دے ساری باتیں زپختو کے تپوس کے الغالما۔ جی اس کو پختو کی لگاتی شروع کو نا دا دوادری خبر پشتو کی چھو کچھ کم چنہ پوئی کی اردو بان زمانگ علاقے کی چاہگو تا سمجھ کے راشی اس نے لگا ہوا صفا شروع یا پشتو شروع لگا ہوا صفا شروع دا دگا وجم داو۔ جی میاں صاحب نسی کار دے رو چی پہلا کو مونگ دے اللہ تعالیٰ دیر شکریہ ادا کو چلا پاک مونگ یو بشر پیدا کریو اشرف المخلوقات در جہرہ کری دا۔ جی میاں صاحب، تو ہمیشہ مونگ یو پازیٹیو رول ادا کو دی مخلوق دی پارا۔ بالکل جی ٹھیک۔ تو کم سے کہ ہم مونگ سکردار ہوئی چی اللہ دے رضا دے پارے۔ جی اس سیاسی امور کی دی مونگا نن سبا بچے جی دی لت کی خطے دے تا خبر دے دا دے عمران خان دے برکتوں ماشاءاللہ عمران خان دا اویئرنس ممکن پیدا کرے ماشاءاللہ I appreciate him good ضروری دے بالکل یا بالکل اللہ دے خیر ہوگی آمین بالکل اللہ دے مخ کی ممکن شعور پیدا کی آمین بالکل زبردست آمین سم آمین ماتا نیاسب تاسو مسائل ہوئے ذکر جو انتظار کو ٹائم ختمی کی پروگرام مسائل جی مونگا فرسٹ آف آل ریکویسٹ کو اقبال ایم پی ایس ایف تا ایم این ایس ایف تا ہوں جی چونکہ وعدائم کری دا دیاغی افتتاحم شوی دا جی دا کم دی گیس پراجیکٹ دا دے باندے دی عمل شروع کی جی بالکل دی چی کم دا دی مونگا
علاقې کې چې کوم سکولونه دي چې کوم ناگفتبه صورتحال کې پراته دي خستهار صورتحال کې پراته دي جی جی هغه دي ډیمولیش کې ختم دي کړل شي هغه باندې د نیو بلډینګ واچو گیٹ بالکل صحیح شان دي چې کوم هسپتالونه دي هغه کې میډیسن چې کوم دی هغه دي پورا کړل شي د نظامپور هسپتال باندې خاص کر تاسو خپل روشنايي واچوي د نظامپور هسپتال هغه څنګه دغه سمسلې دي خاجي سټپ بای سټپ یې سمجھي خاجي دا شان دي چې په کوم مخېلو کې هسپتال دی په انځري کې جی جی دی دا هسپتالونه دي اپګریډ کړل شي او دې کې د سټاف پورا کړل شي گیټ ایون چې کچېری نه دي خان کوستري یو جوړ شي ورکوټه باندې چې ټایم دا هسپتال دی دا سم جوړ شي چې هغه ته د هر چا ایکسس وي په لاره د موږ په علاقې کې لیډي ډاکټر نشته دا چې هغه موږ ډېر زیات څه دي پرایویټ سره او موږ سره سرکاري ډاکټر نشته دا د کلاینټ لپاره د پیرانو نه چې کوم کسان دي یا د پځې نه کسان دي جی جی او دا هغه روټ دی چې هغه د خراب توراب شي په دا چې موږ هغه کاینیکالوجیست یا سیاست هغه نه چې موږ مریض راځي ډېر مشکلات جی 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 اوس وسو کوله سړک لونه برابر یو خورلو د شارکټ وې باندې ملکی شریف باندې جی جی اوس په درېمه خبره ته چې موږ راشو چې کوم لکه په نمال کې سکول دا هغه بالکل راورسېدلو باندې دا موږ پی ایس کمونټاري پېسکو چې د هغه ته دی ویډیو سیف ته یا متعلقه ادارې ته دی اطلاع ورکړل شي چې دا سکول د فل فارمټ کړل شي دې باندې دی کار شروع کړل شي بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک صحیح کړهو دی موږ یو کله دی د مالي تاړه سي د سوبېلو سي په حکم کې کوته چې هغه دی موږ اوس په علاقې کې شامل شوی دی یو کله دی د هغه 150 ماشومان دي چې هغه په اسرا غرمو کې په یخنه کې هغه لکه 2 کیلومتره بالکل جی دا مسله ما لړی اخبار کې راغلی او ما فیسبوک باندې شیر کړی ده نو دا مسله واقعي ډېره برننګ شو ده بالکل صحیح بالکل I know ما د تا مسله هم د ما مسله ده هم خبره کوم چې بل وزیر شو د موږ مخکې په هغه باندې چې دا پیرانو کلیش ولو سوري بیا وراشو سوخیلو ته سوخیلو کې دي دغه کلی وبچ کې دي هغه حل کول هم لازم دي هغه د ما د تفرض هم دي چې ممکن وبخلو کې چې په کوم ځای کې وبپرتی وي کوم ځای کې وبراوزي 340 سپیر واټ چې وبپرتی دي چې هغه ځای کې دا وشي او هغه ځای متفقه تور باندې نامینه هغه بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل چې کم ځنه کړي خلکو ته زیاته فائدہ وي هغه ځای کې وشي جی صحیح بالکل ایگزیکټلی سر بالکل بالکل جی بالکل یا وراشو چې موږ مخکې لاړ شو پیرانو ته ایگزیکټلی سمجھي پیرانو کې جی جی پیرانو کې سم مسله دا موږ د سړک په ویلا کو او د هغه دی وبو ویلا نه کو موږ د هغه دی وبو ویلا کو او د هغه دی بجلی ویلا نه کو بالکل صحیح بالکل صحیح او حتی په سمو جواتو باندې باندې بالکل صحیح سمو جواتو باندې دومره لیټ شو بالکل صحیح نه اصل خپل کې هم په اتفاقی دا خاصی چې تاسو علم نشته دا په علاقې د بفار باندې پاتې کیږي بالکل جی صحیح دا تاسو دا په وسوک سی وېما چې هغه یو تاسو یې راځي چې ما په کور مخې ته بده وته نه موزي جی یار دا مخلوق ته زیدي الله بندگانو ته زیدي نبی امتیانو ته زیدي بالکل ٹھیک ولې یو بل سره په دیو باندې موږ دې زیديانو بيخي کو یزید په نقش قدم روانې جی 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 الله د رسول لارې مبرخي دي اخر ولې کته او په باندې سو قودا سو کی دې اجر ثواب ته الله پاک درکې چې دا په فقر کې لاړې دي دا پس په باندې کام بزي نو هغه اجر ثواب الله پاک ته درکې چې دې لاندې په یو ماشوم کینی دې لاندې په سبا کوی دې لټ لاندې بالکل صحیح دا خپل شعور خپل فهم ورشته ده میاسب مسائل پروگرام ورکی کی مسائل باندې خبر کو چې مسائل وای کیټګوري کړي دا څه ورکی دا مسائل بیانوم دا کمر مې نه پاګې باندې بیس نه کو کنه میاسب لکه ټیم نشته کنه ټیم پوجا ژوند مې غواړي چې ډېر خبرو کوم خو ټیم نشته کمر مې لیکي سکول نشته میډل او های سکول دیږي باره کې راځم چې لکه سیستم په سیستم کمر مې لیکي سکول ټیم نشته کنه لګنه شارټ کویکلی کمر مې لیکي سکول شته چې نه کو دغه خبره مونږه او کله چې مې پی ایس اف دا بل رزي چې را پی ایس اف لکه د سکول لکه اوس تاسو د بجټ پاس ولو په دې بجټ کې تاسو د سکول شامل کې چې شامل شي مونږ دغه لوريانه مونږ دغه بچان چې خبر مې لیکي کوي دي د یار سکول دی چې دا شروع شي هغه ماته یقینداري راکړه چې بیا سه ان شاء الله دا شامل کړی دي او زه خپل ځاني باندې ما ورسره 3 میټینګونه شي دي میاسب د میډل او د های سکول خبره کومه د میډل او د های سکول دویمه خبره دا کومه میاسب د دې سره د شوانګي ولا شوانګي روډ چې کم دی هغه خلک ډېر په تکلیف دي هغه سره بس کوو دغه خبره شوې ده هغه هم پی ایس اف ویلو چې بیا سه یو خبره هغه چې په سوشل میډیا باندې خورا شي چې راي پی ایس اف نه کوي جی 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 ګوره
बिल्कुल रादिशी मासनी दी कीनी कसान तपोस दियो बिशी वजूहात से दी म्यासेब देगी टेंडर ऑलरेडी पास हुए दे पदी की डेरो प्रोजेक्ट टेंडर पास हुए दे मुश्पकली की डेरे पैसे फंडों लॉट से दे टेंडर पास हुए दे जी जी टेंडर पे पास हुए दे सामान रावले दे इलेक्शन नमक के खूब सका चे इलेक्शन लो शो पे माखल लकार स्टॉप से दे मत सुने इतला मिला उशवी जी जी बशीर खबर काम बशीर हो बशीर से हाँ जी आवाज चुकी से सड़क पकड़ा बांधे अपनी गरीबी दुकानदार तना से मेहरबानी शुक्रिया जी शुक्रिया हाँ बशीर से यो लगा खबर है चीज टीम की था तो मौका मिला उसरी तदी बीएसएफ ने पर रास्त दी चीज तो पोसो की बच्चों की मात्रा खड़े होते चेहरे बीएसएफ इद्रिस मैसेब उस क्लोजिंग को दे पर एमपीएसएफ ता यो खास बंदे अपील के खास बंदे मैसेज वर्क के आवाम तम सब मैसेज वर्क के देगे ना पस से कम दे ब्याबो प्रोग्राम बल्कि इंशाल्लाह पर डिटेल से पदी बाना टीम खत्मी की 30 सेकंड के अकबल लगा कंक्लूजन के प्रोग्राम प्रोग्राम को तवसुस रे लगा बशीर से लगा चूंकि तासो वो आजाद मीडिया से ताल्लुक करे जी जी का इमरान खानी का नवाज शरीफी कबली XYZ जी जी एनी पार्टी जी तासो कवरेज उमर के आगे पाले पॉइंट ऑफ रेस करे बल्कि मुंग न खबो है कैसे से मुंग मुबारक बिने तक शुक्र मेहरबानी जी भारी उसी बात मुबारक बिने से नजारी मेहरबानी जी बुनियादी खबर अरुणा सीधा चिलका जबरदस्त दावा खबरों मारे में गत की सुविधा जी ओ बोस के कर दे गुटू बोस के को दाले टीम ते शॉर्ट ते मावे कंक्लूजन हो के दा प्रोग्राम खत्म होल गाड़ो बिल्कुल प्रोड्यूसर त बार वाई चे दा प्रोग्राम खत्म का सदावे मजीची लका यो लका दी दुनिया में मखमाने अल्लाह ची दा बशर पैदा करे दे चाहे मखे पैदा करे जी उस दुनिया के निजाम लका मिसालन से तासरी मखाम कड़ा मकासिद जी चेहरा दा ब्यासिम दा खबरे और ब्यासिम सुई दी लकी मसले बात जी लका ता डायरेक्ट मासरा लका इंटरेक्शन नो डिक्शनरी हाई का सुई दी और लका दालम में डायरेक्ट दस्ते ता हम ओकलो उस बा खबर जारी बादी दी दे अल्लाह के रजा दी पर खबर आपमा जी چې د روهل صاحب په دې موجوده ټیم کې د چې کوم رول د مخلوق دی پاره د خیر خګړې رول دی ما خپل پوینټ اف ویو آی هاي ها او ډېر خو ویلډن چې څوک عمرزي اوري بیرورا ځکه چې هغه نومینیټ کړی دی پی ایس اف اوري بي هغه په نېشنل بانک کې چې جاب کوي نو هغه جاب بس کوي هغه جاب د پری دی کنه جی څنګه جی نېشنل بانک کې چې ملازمت کوي هغه ملازمت د پری دی کنه جی بیا خبره نسی کړه چې ملازمت ذات او خبره فلاحي کارونه ذات او خبره او جی ملازم کا څنګه سیاسي کارکون جوړې دي شي پرسنل پی ایس څنګه جوړې دي شي جی بشیر صاحب زغدا ډیفیکټ ها جی په دې ځبان دا پروګرام اوس ختمو دي تاسو کا سیل غواړي عوام ته یا تاسو خپل خاص میسج ورکول غواړي هغه په 10 سکند کې وایي جی بشیر صاحب الله کو دې هغه مونږ په دې لوی نظر مظاهره ها جی पी एस एफ यो बल कास्ट नॉमिनेट कड़ी हुई मिसाल जी अगर जब हम दावेला तक चेहरा रोरा दा कार दे कर दे बिल्कुल जी पादरसिया मीटिंग के हां वे मखने हुए बिल्कुल जी वाई चेहरा दाता दी मखलूक दी पर तासो च कम मौके पे मैं से अगर और से दो दा प्रोग्राम से मुस्ततमी जी जब उस तासो मजबूरन तासो दा खबर कट कॉल वाला मा ډېر معذرت سره او ډېر شکریہ اور الله مو آباد لرا الله مو ودان لرا او دغه سره انشاءاللہ بیا پروگرامونه کو بیا خبریں کو بیا گپ شپ لگاؤ اچھا میں ناظرین میں بھی اس کلوزنگ کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سب نے سن لیا پشتو میں بھی سنا میرے علاقے کے لوگوں نے جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی اردو میں بھی سن لیا پورے پاکستان کے لوگوں نے پوری دنیا میں لوگ اس کو آن لائن دیکھ رہے سن رہے کہ ہم نے اپنے علاقے کے منتخب کردہ ایم پی ادریس خٹک صاحب کو کچھ گزارشات کچھ ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا اب مزید ان کی مرضی ہے کہ وہ ان غریب ان معصوم ان بے بس لوگوں پہ کتنا رحم اور کتنا اپنے فضل سے ان کو نوازتے ہیں مسائل بہت سارے ہیں لیکن میرے ایک پروگرام یا کسی کے ایک پروگرام یا کسی ایک میٹنگ یا کسی ایک کالم سے یہ ختم نہیں ہو سکتے نہ یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بہرحال میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ الناصر